ملګرو لږ ساعت مخکې اوس په باجوړ کې د جمعیت علماء اسلام په یو جلسه کې دماکه وشو. په دغه دماکه کې ډیر زیات شهیدان وشو، یعنی ډیر زیات علما پکې شهیدان شو. تقریبا د 1300 پورې تعداد ښودلی کېږي چې دا شهیدان شو، او د 50 نه بره تر اوسه پورې اطلاع ده چې دا زخمیان شو، او د نورو هم لا پته نه لګي. اوس د دغه زخمیانو دا هم پته نه لګي چې دا سیریس دي، دی کې نور څومره شهیدان شو او که نه د دی حالات د خطرې نه بهر دی. لازمي خبره ده چې په دې کې به داسې سیریس زخمیان هم وي چې د هغوی حالات به ډېر زیات تشویشناک وي. نو ګرانو کتونکو دلته کې د سوچ مقام دی، د افسوس مقام دی. که چېرې سوچ وکړي هر وخت پښتونخوا کې دماکه، پښتون غیبیږي، پښتون اغوا کېږي، پښتون چې کوم دی ورکېږي، پښتون شهیدېږي. او زمونږ جومات تاسو خپله وګورئ، هغه بله ورځ چې په دغه شانتې خیبر ایجنسۍ کې په یو جومات کې دماکه وشوه، خپله لږ شانتې سوچ وکئ آیا دا زمونږ جومات څه جومات نه دی؟ د دې نورو خلکو جوماتونه دي، زمونږ د جومات څه جومات نه دی؟ زمونږ مدرسه څه مدرسه نه ده؟ او زمونږ دا ژوند څه ژوند نه دی چې دغه شانتې د قربانۍ چرګوټي، د قربانۍ ګډوري د دې پښتانو نه جوړ شوي دي، او یو ډز او بس 50 او 60 راغورځېږه او شهیدان کېږه. آیا تاسو چېرته دا سوچ کړی دی تر اوسه پورې چې دا ولې د دې وجه څه ده؟ د دې وجه صرف او صرف بې اتفاقي ده. داسې کسان به اوس هم وي چې په دې واقعه باندې به په زړه کې پټ پټ خوشحالېږي. نو آیا په هغوی باندې داسې کار نشي کېدی؟ تاسو خپله لږ شانتې سوچ وکئ. که چېرې اوس 2 سیاستدانان راټول شو او راله، نو دغه پښتون به نهر نهور وږی تږی روان وي، د خپلې لږې د تندې د خپل سر هېڅ پروا به ورسره نه وي، او خوشې به وي جلسې ته، او جنډه به چې کومه ده د یو پارټۍ بوڅه بوڅه کوي، نیغه نیغه کوي به. خو د خپل حق په باره کې چرې هم سوچ، فکر او اواز نشي اوچتولی. دا زمونږ ډېر غټ کمزوري، دا زمونږ ډېره غټه کمزوري ده ګرانو کتونکو. نو خپله لږ شانتې سوچ وکئ. دغه قسم ناخرې صرف او صرف په پښتنو کېږي، په بل هېچ چا هم ما ونه لیدي. پښتون اغوا کېږي، پښتون شهیدېږي، پښتون جومات ورانېږي، د پښتون احساسات چیړل کېږي، پښتون قسم د بلیک میلینګ ښکار کېږي، او د یو بل سره په جنګ کېږي. صرف او صرف بې اتفاقي ده ګرانو کتونکو. خپلو کې اتفاق لږ شانتې پکار دی، په خپل حال باندې رحم پکار دی. او دا پارټي بازي چې زه پارټۍ سره یم، دی مې بدې شي، دی دې پارټۍ سره دی، دی مې بدې شي، دا خبرې به فوراً پرېږدئ ګرانو کتونکو. ایز ا هیومن بینګ د انسانیت په طور باندې یو بل ته سوچ وکئ، د یو بل احترام وکئ، د یو بل قدر وکئ، او خپل حقوق وپېژنئ، د بل حقوق وپېژنئ. که چېرې تاسو اول د بل حق وپېژنئ، نو تاسو ته به خپل حق لازمي میلاویږي. نو کوشش وکئ دې بې اتفاقۍ خو دغه ځای ته موږ ورسولو، زمونږ جړې ختمې کړې، نسلونه یې ختم کړه، قومونه یې ختم کړه، علما یې زمونږ نه ختم کړه، هغه معزز خلک یې زمونږ نه ختم کړه. تاسو اوس لږ شانتې وګورئ، په دې معاشره کې داسې خلک هم شته چې اوس به هم علماو پسې کنځلې کوي، خبرې به کوي. یار دا کوم مقام دی؟ پښتون خو اول به مسلمان وي، بیا به پښتون وي. تاسو خپله لږ شانتې سوچ وکئ. نو چې مسلمان نو بیا ولې په علماو خوشحالېږي، ولې علماو پسې کنځلې کوي، او ولې د علماو دومره خلاف؟ یار ستا د انسانیت ته لږ سوچ کې یم، ستا د انسانیت ته سوچ و فکر وړی یم چې ته څنګه مسلمان یې چې ته د علماو په شهادت خوشحالېږي، علماو پسې خبرې کوي، علماو پسې کنځلې کوي. یار دا کم رنګ انسان یې، د کمې غوښې جوړې، او څنګه خاورې نه پیدا یې؟ آیا ته به مړ کېږې نه؟ نو ګرانو کتونکو ډېر د افسوس مقام دی. د دې واقعې موږ په شدیدو الفاظو کې مذمت کوو. یار ډېر غلط کار وشو. ګرانو کتونکو دا ویډیو مخکې هم شیر کړئ د ملګرو سره.